چې یو څو هلکانو چې هغوی د خپل ښار نه تښتېدلي دي او ورک شوي دي، د هغې هلکانو معلومات راکړه چې دا څوک او دا ولې لاړل، دا کم ځای ورک شو، د دې واقع ذکر کا چاته چې اصحاب کهف وایي. دویم یو سړی چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی دی، دا به څوک وي؟ دا معلومات دی والی، دا هم ناشنا ده او دا ړومبی هم ناشنا ده. او دریم د روح تپوس ته وکړئ چې روح څه ته وایي. دی وی ډېره ښه ده. کېناستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی موږ له د دریو سوالاتو جواب را، که دا دې راکړه موږ به ومنو ته چې ټیک وی، او که دا دې رانکړه بیا به ته دروغجن پیغمبر یې. نبی علیه السلام ورته سار له به جواب درکړم، ځکه زما جواب خو رضانه نه جوړو، نه خو ما سره څه خط و کتاب شته چې هغې ته ګورم. پیغمبر علیه السلام خو امي و، نه په خط کتاب خو نه پوهېده. نو زه به د وحی انتظار وکړم، الله نه به وغواړم، ماله به الله جواب راکړي، نو سار به دله جواب درکوم. اتفاق ته ګوره حکمتونه پکې وي، د الله پارشي کې حکمتي د نبی علیه السلام انشاءالله لفظ یېر شو. دیو نه وي چې سار له به جواب درکم انشاءالله، دا انشاءالله ونه وي چې وی نه وي بیا الله خفه شو، جواب لیټ شو. دې سار له رالل، نبي همې ما ته لا اطلاع نه ده راغلې، رښتیا خبرې کوم دروغ نه وي. بله ورځ هم رانله، 15 ورځې وحی لیټ شو. حضور پاک هم پریشانه دی، صحابه هم پریشانه دي، او د مکې کافران شپیلي وایي او لوبې کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي. 15 ورځې پس وحی راغله، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. ولې چې یو کار وی سار له به کوم انشاءالله به ورسره خامخا په دې زه خفه دا به نه وی چې دا به زه جواب در کوم، بیا چې خدای وغواړي زه به جواب در کوم. نو بیا دا درې واړه جوابونه وله ورکړل. د روح جواب هم شو، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. او د هغې پیغمبر واقعا بیان شوه، چې د هغې سړي واقعا بیان شوه چې کم د مشرق نه مغربه پورې سفر کړی دی، سکندر ذوالقرنین. او دریم د دې صورت سره چې کم تعلق دی، هغه هلکان چې هغوی د خپل ښار نه وتي او څه شو، نو د هغې واقع هم بیان شو. نو دې صورت کې رب العالمین هغه واقع ذکر کړي، او زه بیا درته مختصرا ووایم. دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکې شته. ګورئ قرآن شریف تاریخي قصې ګورئ نه ذکر کړي، په دې ځان پوه کړي. صرف یو واقعه قرآن شریف تفصیلی ذکر کړې ده چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقعه ده، او باقی تفصیلی نه ذکر کوي. یو حصه یو ځای ذکر کی، بله حصه بل ځای ذکر کی، مخکې حصه رستو ذکر کی، رستو حصه مخکې ذکر کی، چې څوک دونه وایي چې قرآن شریف د قصو کتاب دی. دا واقعات صرف دې دپاره ذکر کوي. قرآن شریف کې الله وایي د عبرت دپاره واقعه دی، لذکر یو عالم واقع ذکر کی، دې دپاره ذکر کی چې خلک د واقع نه خلک ډېر زر عبرت علي، واقع ته خلک پوره توجه هم ورکوي، هسې عامو خبرو ته څوک توجه نه ورکوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله د هغې اصحاب کهفو هغه ذکر کړی دی، او هغه واقع هم داسې ذکر کړی دی چې تفصیلي نه ده. بیا علماو پکې څه خبرې اترې کړې دي. دا خلک دا وڅوک دا کم ځای پیدا شوي دي، او دا اصحاب کهف دا بیا کم خوا تللي دي او کم ځای کې رک شوي دي، او د دې مقصد څه دا یو واقع ده. نورونو د عیسی علیه السلام نه پس ګورې اختلاف پکې شته. د عیسی علیه السلام نه پس 2.5 کاله پس دا هلکان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شوي دي. کم بادشاه چې په هغه علاقه کې و، د هغې بادشاه نوم دقیانوس و. دقیانوس بادشاه و. د هغې بادشاه په زمانه کې دا هلکان پیدا شوي دي، او دا هلکان شهزادګان دو چې د مختلفو علاقو د گورنرانو بچي و، د وزیرانو بچي و. او دا هلکان ډېر په ناز و نعمت کې لوی شوي دي، ځکه د بادشاه زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي نه کسب کړي،
نه لاسونو کې د کار سره بلی دي، نه خپې د کار سره بلی دي، وجودونه نازکي، نازک مزاج الکانو. او د خپل وزیر یا د گورنر د دغه خلکو بچیو زو زمانه د دقیانوس وا، او د عیسی علیه السلام نه 250 کاله پس دا واقعه وه. دقیانوس بادشاہ دے، مشرک بادشاہ دے، او کم خار سره چې دوی تعلق او کم علاقه داغی نم افسوس و افسوس پا سین سرا، مخکم سین دے ورستم سین. بادشاہ مشرکو شرک بیکاو، او بادشاہ تا بخلقو سجدے لگولی. کم سڑے چی با دربار تراغے ننبے بے دے بادشاہ تا سجدو لگولی. او بوتانی جوڑ کریو، غٹ غٹ بوتان پا چوکونو کی بوتان لگولیو، غٹو غٹو شاہراگانو کی جوڑ لگولیو، او پخپلو محلاتو کی لگولیو بوتان، او زی پا زی بوتان خواره کریو، او کورونو کی اجرو کی خلقو سر بوتانو دغه بوتانو سجدے بے کول، عبادت بے کول. یو میلے لبدوی تل پکال کے، اگا میلہ کی بدا دنیا خلق شریکی دل، اگے کی با نیزبازی کے دا، بادشاہ و پخپل تخبان ناستو نیزبازی با کے دا، او چا با پا دے میلو کے اخپل لو بٹوکے کوئی لکا کستاسو خیالی نوسم پا دے چترال کی او میلہ لگی اکثر صدر پاکستان مولدی پولو ورتوئی کسا وتوئی پولو گراؤنڈو پا دے سونو باندے اگا خپل کرتبونا کیو دا دنیا خلق اگا تماشی اگا میلے لگی، یا مثلا پا 23 مارچ باندے، او یا مثلا پا دے باز 14 اگست باندے چی دا فوجی میلے لگی او دا ٹینکونو دا دی مظاہری پکی خلق تماشی لگی. دا قرنگی با دی بادشاہ یو میلہ لگی دل آگے کی باغا فوجی تربیتونم کے دل، داغا زمانے چی سے فوجی تربیتونو اسونا بم پکی خلق از غلول، بادشاہ بو وزیران بو او دا دنیا براغون روا. دا قسی یو میلہ لگی دل دا بادشاہ دے دقیانوس، وزیران دی لگیا دی خلق پل کرتبونا کئی، بوتان لگی دلی دی، بوتانو تا سجدیم کی گی، بادشاہ ناس تے تخ لگے دلے دے، اتفاق تا گورا چتا دے یو اونینا یا دا یو چتنا یو پیشو را ٹوپ لے، پیشو چی سنگ را ٹوپ لی پیشو دا بادشاہ دے خواست را پریوادنا. خودے بادشاہ دام دعوی کردی وچے گوری یو خودے زمیم دا خدای دعویم کردی دا، او خلقو لے خپل بوتانم ور کردی دی، خپل ڈانچے چی دا پکور کے دے او زما دی بوتاون تا سجدے لگوے. چی سنگ پیشو را پروتے دا او پیشو ٹس کردی دی نو چی دا برن یو شیر را پریوزی نو خلق خامخاوی یریگی. چی سنگ را پریواد بادشاہ فوراً ٹوپ کردی او غوبل شو چی دا سا چلو شو، کل یو خوا منڈوی کل بل خوا منڈوی، مرگر لاس نونیو چی ایس سیب سا خبر نشتا، پیشو دا برن را پریواد. دے لکانو پڑکی سوچو کو چی کدا خدای وی نو دا دمرا یرا بپی نراتلا، پا خدای خو یرا نرازی، دا خود دمرا یرا و دواغشتا زبط تعبیرو کم کتابونو کی نیچه زبط اویما چی که پرتوگی چوکت نو ممکن دا چطول بلڑی دی. فرعون سروندا چل شو، فرعون تا چکل موسیٰ علیہ السلام مار پری خود کنا نو دمرا دستونه کڑیو چطول پرتوگا وغار سے میدان طول لڑیو. نو خدای العیاذ باللہ دا چی دا خبری میرا یادی شی درید خوشحال شم، دیم شکر دی چی مونگ دا اغی ذات عبادت کو چی اغل نا یرشتا نا پلیتشتا او نا پاکی خراب صفتشتا، شکر دی دا خشتا و کل صفتونو مالک دی او زمون خالق او مالک دی. لکانو سوچو که چی دا سنگ خدای دی یو پیشو ٹس سر دم یورا یاری چی کرسین ٹوپونا وان تخنا ٹوپونا وان او خلقو رونی وان، خدای خدا سے نشی کے دے. خوی بادشاہ دمرا زورا وردی، پولیس فوج ور سر دمرا دے چسو غاق نشی کولے، نو یو الک دے شہزادگانوں کے پاسے یو غاڑا کی کیناس او پدے سوچ کے پریوتا کہ دا منگ پکا مکندو کے پریتی دا خود خدای نہ دے، دا اسمان چا پیدا کرے دے، دا پلار چا پیدا کرے دے، دا نکے چا پیدا کرے دے. انقلاب راغی پر ذہن کے یادو ساتے رونو خدای پاک دا منگ دا دین او دا اسلام دا فطری دین دی، فطری دین فطرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت، یو معشوم داسی نیستا چے اگر فطرت اسلامی باندې نہیں پیدا. دا ہر چا پزلے کے خدای ایمان و اسلام اچولے دے. خدا خو مونگ دا دی پلار مور عبادت تاو گورو نو اگر فطری تاور اسلام تراشو، یہودیان دا خپل مور پلار عبادت خانو تا گوری او دا غی عبادت تنو اخوی درمائل شی،
عیسایان د خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا خپل سکولونو کې مدرسو کې سبق کوي اخوا مایل شي. که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نی لیدلی، نه اسلام نه عیسایت نه یهودیت، دی به مسلمان لویږي. په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي. وفي انفسکم افلا تبصرون، د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دی ورته سوچو کې دی به دا ومني چې دا ما دا وجود په خپله نه دی پیدا، دی له یو پیدا کوونکي شته. دی لږ زړه کې انقلاب راغی، پوه شو چې خدای خو دی نه دی بل ذات دی، داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات پیدا کړي او دا ستوري پیدا کړي دي، دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته. بله لک راغی ام لاړ هغه سره کېناست، بله لک راغی بله لک راغی، دا یو څو هلکان 8 9 10 11 هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان رالل یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي زړه کې یو انقلاب پروت دی چې ناست دي دا یو د بل نه تپوس کوي هلکه هغه میله دې پرېښوده ته څنګه دلته رالی، ابل وی نو ته څنګه رالی، ابل وی ته څنګه رالی، هلته میله ده، لوبې دي، منډې دي، ترړې دي او جادوګران لګیا دي جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخرې کېږي. یو وی چې زه خو به الویم خو که زما خبره پټه ساتئ وعده کوي، وی بالکل موږ به پټه وساتو. وایا وی زما زړه کې خدا رالل چې دا دقیانوس خدای نه دی، الله واحد لا شریک وحده لا شریک له، یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی. او لکه مې دا راغلی چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاسو وتراشل او جوړ کړل، دې ته موږ عبادت کوو. نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان له شوم. ابلوی قسم دې زمام دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زمام دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زمام دا سوچ دی. خالقه بس ټیک ته زموږ دا سوچ دی. اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي، خو ګورې خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبرونه. ولی که بادشاہ خبر شو، سرکاری مذہب بت پرستی دا، که بادشاہ خبر شو یا زمون پلاران خبر شو یا مشران خبر شو سزا براله راځي. پټ پټ بدا سے دا شیخ وروسه مشوره سلا بکو، خو خبره پټه کم دی پاتې کېږي. بادشاہ ته اطلاع ورسېده چې دغه رنګې یو څو هلکان دي چې خو ستا سرکاري مذهب نه مني او نه تا ته خدای وایي، هغې خو بل خدای مني. بادشاہ فوراً دوی ځان ته ودرول او راوستل. چې راوستل دربار کې حاضر کړل، بادشاہ ته تپوس وکړ تاسو متعلق څه خبرې رسېدلې دي، څه مسله ده؟ نو حق نه پټېږي، فوراً د دوی د خولې نه ووتل. قرآن شریف کې په دې صورت کې رب العالمین رستو فرمای، الله تعالی رستو په خپله په دې کې ذکر کوي، په خپله فرمای څه وایي؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، رب زمون رب د اسمانونو د ځمکې دی. لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، دا الله نه ما سوا بل خدای نه منو، او که بل خدای مو د الله نه علاوه ومنو خدا خو مو ډیره خطرناکه او د جرم خبره کړي. او دا خبره خو درسته شوه، تاسو خدا یو نظریه ده او یو عقیدم ده، داسې م چته پرېږدم. میټینګ شروع شو چې څه ورسره وکړو. پلارانې چې کومو هغې وغوښتل وی ستاسو بچي خو دا عقیده لري څه ورسره وکړو، هغې ویرېدل. وی بادشاه سلامت چې ستا خدای نه مني او ستا مذهب نه مني، زمونږ بچي دي مونږ ته دستبردار چې څه ورسره کوې ورسره یې وکړه. بعضې خلکو وی چې نه صبر ورته وکړه. چا وی صاحب مړې که میټینګونه کېدل، بادشاه وی نه یو چل کوم، دوی له بله غوندې مهلت ورکړو. که دوی خپل زوړ دین ته واپس شو خو ډېره ښه ده، او که خپل زوړ دین ته واپس نه شو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا به داسې سزا به مې چاله نه وي ورکړې. وی ځای بچې تاسو هلکان یې ناپویه یې، تجربه نشته بې تجربې یې، ځای لړ شئ، سوچ وکئ، مشوره وکئ. تاسو له 2 ورځې پورې مهلت، که خپل زوړ دین ته واپس شوې ښه پخه ګنې بیا به در سره ګورم، سرمنې به مو باسم پرېږدم نه، تاسو له مهلت در کوم. اوس که سمدستي وجنم خلک به ظلم یې ورسره وکړو. هلکان هغه نه پوهېدل، دې مشر و دې خو پوهېده، مهلت در کوم. دې ویې ډېره ښه ده چې دې بار څنګه راووتل، یو بل سره مشوره کوي چې دې ظالم بادشاه نه مونږ څنګه اوس بچ کېږو. د ده د یارې نه خو زمونږ پلارانو هم انکار وکړ، نور خلکو ته به مونږ څنګه دین ورسو، څه به کوو اوس؟ ګوره نیازبین هم و که نه، کوم چې نیازبین لوی خو نه سفر کولی شي،
نه خدمت کولی شي. یو بل سره دا مشوره وکړه چې دا کور به لږې پیسې راوالو او چېرته بار به وځو. د دې بادشاه نه به چېرته ځان بار وباسو. به دا بادشاهي نه صحیح که نه، بل ځای صحیح. هغه خو به داسې بادشاه نه وي لکه زمونږ د پاکستان چې ده، هغه خو به داسې بادشاهي وي لکه چارسدې چې ده یا د پېښور وه. نو چارسدې نه خو سړی مردان ته تللی شي او پنډۍ ته هم تللی شي او پیاده منډې چې والي لاور او کراچۍ ته هم تللی شي. ډېره ښه ده. کورونو نه پیسې راواغېستې. چې پیسې راواغېستې یو لږه لږه صدقه وکړه او رالل یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې هغې غار ته ورننوتل. چې دې غار ته به ننوځو ځکه که بار ممکن او مشورې میټینګونه کوو نو د بادشاه کارندګان او دا پولیس او دا او خلک هم داسې خلکو ته نیغ نیغ ګوري که نه چې لکه داغه هلکان دي داغه چې نوې مذهبې دی داغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی. نو یو کس یې ولېږه نو هغه څه چلو که ځان سره کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغشتې وې. نو د هغه زړې جامې واغېستې چې ته لاړ شه لږ خوراک راوړه، خوراک به مو خورو، مشوره به مو کوو، لاړ څه خوراک یې هم راوړه. کېناستل مشوره کوي. چې مشوره دې څنګه کوي دې مشورې دوران کې ماښام شو. چې ماښام شو ستړي شو په هغه غار کې ډډه وواله. چې ډډه یې وواله خدای پې خوب راوست اوده شو. قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا على آذانهم فی الکهف سنین عددا. الله په دې غار کې اوده کړل څونه عمر؟ قرآن شریف کې الله وایي 300 کاله 9 کاله د پاسه 300 په دې غار کې اوده دي. دا د خدای لوی قدرت 300 او 9 کاله په دې غار کې دا اوده دي. او قرآن شریف کې الله فرمایي داسې الله اوده کړل چې په ډډه الله اړی راړی خوب کې چې سړی په ډډه څنګه اوړي چې وجودونه ونه لګي خراب نشي. غارم په داسې طریقه دی قرآن شریف کې الله فرمایي چې نور راځي نو د نور هغه حرارت او شعاع وردننه کېږي او چې بیا کله نور پریوځي نو بیا شعاع وردننه کېږي. پوره نور هم نه وردننه کېږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه. او داسې هم نه ده چې نور پې نه لګي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسېږي. څه ورته وایي دا بوږه بوږه شي د یخنۍ د وجې نه دا سرمن څه ورته تاسو وایئ داسې دغه غوندې شي بوږه بوږه شي وپړسېږي چې داسې اوبړی شي د هغې نه هم خدای پاک ساتي. وده دې دوی دقیانوس بادشاه فوراً چې هغه ټیم تیر شو دا هلکان پیدا نه شو هغه فوراً په اطلاع وکړه چې دا هلکان راولئ ګرځئ. لګیا دي خلک څوک یو خوا ګرځي څوک بل خوا ګرځي او قدرت الهي ته ګوره. غار عجیبه غار دی. قرآن شریف کې رب العالمین په خپله وایي دا غار په داسې کیفیت دی چې سړی پکې ورننوځي خولې تنګه ده نو دننه بیا یو طرف ته فراخه شوی دی پته نه لګي. خلک یریږي له داسې غار نه چې دې غار ته څنګه ورننوځو. ګرځي خلک یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا چکرې لګوي د دوی پته نه لګي. دقیانوس بادشاه یو تخته ولیکله په هغې د دوی نومونه ولیکل او هغه سنبال کړه او اعلان یې وکړ چې دا کسان دي دا باغیان دي زمانه تښتېدلي دي. هغه چې موږ ورته څه وایو اشتهاري مجرمان. هغه اشتهار چې اوس په اخباراتو کې اشتهار ورکوي او د ده متعلق غټ اشتهار جاری کو او هغه تختې راواغېسته هغه په خپله د چې کوم خاص محافظ خانه وه هغې کې لکه اوس هم یو فایل دي که نه هغه فایل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا ځان سره محفوظ کړي لکه دا شی بس فایل کا دا به پروتي به وقت ضرورت په کار راځي. هغه تخته باندې نومونه لیکلي دي د دوی پوره حالات یې لیکلي دي د پلار نومونه یې ولیکل او تاریخ یې ولیکه چې په دې تاریخ په دوی سزای موت فیصله وشوه او دوی نشته وتښتېدل دا اشتهاري مجرمان دي او چې چا م راوستل هغوی له به دومره انعام میلاویږي او دا به موږ پالیسي کوو. تختې کا فایل ځان سره سنبال کېښو. دوی خو لاړل غار ته وده دي ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي پته یې نه لګي. اخر کې څوک رالل دې غار ته چې ویې کتل دا پکې وده دي فوراً لاړل بادشاه ته اطلاع ورکړه صاحب راشه الله سړي م پیدا کړل کم ځای دي یو غار دی خو صاحب غلې به اردو ګوري وده پراته دي چې ویښ نه شي ونه تښتي
چې بادشاه سنګ راغی او سړی غار ته وردن نه کړ، وی چې غار کې خو سړي اوده پراته دي، سپی ورسره لا بیل دي، کلبهم باسط ذراعیه بالوسیل. دوی چې کله تلل نو سپی ورپسې دی، نو سپی شړي هغې ورپسې دی، سپی شړي او ورپسې دی. سپی ورته وایي چې تاسو د خدای نه یریږئ. سپی ورته ګویا شو د خدای نه یریږئ، زما در سره مینه ده او تاسو ما شړئ. حیوانات به جنت ته نه ځي، لیکن د اصحاب کهف سپی به هم جنت ته ځي. سګې اصحاب کهف دا به هم جنت ته ځي. ولې؟ د صالحینو نیکانو سره محبت ساتي. دیو جن علماء سره صالحینو سره محبت او مینه دا د برکت نښه ده. ورونو ګورئ، په مال به اعتماد نه کې، ذهن کې واچوه، مال غاد ورایح تلورت ولا شی. په بچو به اس اعتماد نه ساتي. نن دې بچي دي خو چې پیدا کې ولا او که د ګټې وټې نه پرېوتې که نه، به اعتماد به پې نه ساتي. په قوم به اعتماد نه ساتي. اعتماد به په چا ساتي؟ د الله رسول مینه باندې. په چا به ساتي؟ الله رسول مینه، دا بر جنت ته رسوي. علماو سره محبت مینه، دا بر جنت ته رسوي. صالحینو سره محبت مینه، دا بر جنت ته رسوي. سپی دې ولې نه؟ بادشاہ چې راغی ویې کتل، هلکه اوده دي، راویښې ګرفتار بادشاه نه ویښه وایم، دې سره داسې سزا ورکوم چې داسې سزا به مې چاله هم نه ورکړې. ځان له په خپله جیل خوښ کړی دی. نو چې کوم جیل یې ځان له خوښ کړی دی نو زه خو بیا جیل کې شوم، دا ولې ټیک دی. شا به یې راوړی ګټې او د غار دا خلور پسې مکمل بنده کې، همدې کې نه خوراک به میلاویږي، نه بس اوبه میلاویږي، نه به هوا ور باندې لګي، نه به تو ور باندې لګي، همدې کې دننه به مړه شي. عجیبه سزا تجویز کړه. ګوره دا مقلب القلوب، زړه بدلونکی څوک دی؟ الله. داسې ده که نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به سوال کو نو فرمایل اللهم یا مصرف القلوب، اے زړونو اړوونکیا، صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى طاعتک. خدای زموږ زړونه ستا تابعدارۍ ته ورواړه. اوس د هغه زړه کې خدای دا واچو، ګنې وجل هم شو، رابخول هم شو، سوځول هم شو، هر قسمه کولی شو. الله زړه کې ولا دا سزا تجویز کړه، ځکه هغې سزا کې د هغې فایده وه. نو دا سزا یې ولا پړه کې تجویز کړه چې راویښوه ما به دیوال ورته ووه. خلکو ډېر مخالفت وکړه. بادشاه ویې نه ځان له چې کوم جیل خوښ کوم دا ولا ټیک دی، همدقه جیل کې دا ولا ورکوم. ډېره ښه ده. دیوال یې ورته د مضبوطو غټو غټو تیږو خیجو، مضبوط یې وتپو، خیر و خلاص. بادشاه لاړ، سړي څوکیداران مقرر کړل چې دا دیوال کله کله ګوره بار تېرو، اگر چې د راوتو هېڅ امکان نشته، دومره غټې تیږې څوک لرې کولی نه شي. او بیا بادشاه چې کوم آبادي کوي، تاسو وینئ که نه د شاهي مسجد دا دیوالونه چې والي شوي دي، شاهي قلعې والا دیوالونه چې والي شوي دي، دا څوک نړولی شي؟ د قیانوس بادشاہ زمانہ رو رو تیریگی 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 تیریگی، ام خدای مړ که، ورپسې بل بادشاہ هم راغی مړ شو، بلم 300 کاله تیر شو. ورو ورو پروردګار داسې خلق پیدا کړل چې هغه صالحان او نیکان شو. دا دورونه تیریږي، کله د باطل غلبه وي، اخر کې د حق غلبه راځي، بیا د باطل غلبه ورپسې د چا غلبه وي؟ د حق غلبه. لکه زمونږ دې وطن ته وګورئ، زمونږ په دې وطن د بت پرستۍ یو زمانه تېره شوې ده. داسې ده که نه ده؟ کم یو غونډی چې ګوري بوتان پکې راخېږي، د دې اوتمانزو دا بار غونډی وګورئ، د رزړو دا وګورئ، تورنګزو کې دا غونډی وګورئ، دغه کې وګورئ، دا څه ورته ویلې کېږي، تخبی کې وګورئ، دا چې څومره غونډیان دي کې بوتان راخېږي، دا بت پرست تېر شوي دي. او ګوتم بدھ بعضې بوتان پکې راخېږي، معلومیږي دا چې دغه ګوتم بدھ والا خلک هم دلته کې تېر شوي دي. لیکن دور پې پروردګار د اسلام راوست او پښتون هغه قوم دی چې رب العالمین مکمل اول نه اخره پورې خدای پاک د صحابو په وجه صحابه دلته راغلي دي، پروردګار دا ټول خدای مسلمانان کړي. یو دور راغی دقه رنګې د قیانوس د زمانې نه پس خدای یو دور راوسته، چې دور راوست خدای خلک ښه کړل، بوتانو نه سجدې ختمې شوې او خلک ښه شو، نیکان شو، نیکان شو. یو بادشاه راغی، یو صالح او نیک بادشاه، نوم یې تورتوس دی، تورتوس بادشاه راغی. هغه بادشاه راغی، د دې بادشاه زمانه کې خلک نیکان دي او د عیسی علیه السلام دور دی، او دا هغه زمانه ده چې عیسی علیه السلام خدای پاک جمدی بیا اسمان ته خېجولی دی.
د عیسی علیه السلام د وینا مطابق څوک ښه عبادت کوي او څوک عیسی علیه السلام ته خدای زویم وایي، داسې هم پکې شته. خو بت پرستي ختمه شوې ده، رو خلق نیکان بت پرستي خو چې دا تورتوس بادشاه راغی نو دغه زمانه کې بیا بعضې خلکو رو هغه د کفر خبرې بیا رو رالی، دور بیا رو نږدې کېږي. حالانکه دې ته زمانه رسېدلې ده چې ښار مکمل بدل شوی دی، ښار کې جوماتونه جوړ شوي دي، ګرجې جوړې شوي دي، د ښار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکلی شوی دی، هر څه بدل شوی دي، بوتان مات شوي دي. خو دا بادشاه چې دا تورتوس بادشاه راغی دې وخت کې بعضې خلکو دا عقیده رو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمدي کېږي، یو ځل چې یو سړی مړ شو او خور یې شو دی به څنګه واپس جمدي کېږي، دا غلطه خبره ده، واپس جون نشته. رو دا نظریه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنت والا زه به تعبیر وکړم دې خلکو ته خبره ورسېدله، څوک یو خوا شو څوک بل خوا، چاوی واپس جمدی کېدل شته، چاوی واپس جمدی کېدل نشته. بادشاه پریشان دی، بادشاه کتابونه لیکي، زړې جامې واغوستې، سر سر ترک، خپې بلې خپې شو او پروردګار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نښه داسې مونږ ته ښکاره کا، او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته، نه د پیغمبر تعلیمات شته، ختم شوي دي، جاهلیت رو خورېږي. بیا پروردګاره داسې یو نښه مونږ ته ښکاره کا چې د هغې نه دا خبره معلومه شي چې بعث بعد الموت، د مرګ نه پس جمدي کېدل دا حق او ثابت دی. زاری کوي الله ته، زاری کوي زاری کوي زاری کوي. دې خو الله څه چل کړی دی، هغه دیوال خدای غورځولی دی. زمانه خو پکې 300 کاله تېره شوه. وازدادوا 9 فلبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9 309 سال دیوالم پرېوتی دی، خو دوی دننه اوده پراته دي. خدای پاک حفاظت کوي. الله چې حفاظت ته چا کوي هغه څوک خرابولی شي نشي خرابولی. پروردګار لګیا د حفاظت کوي، هېڅوک هم نه ورځي. دې خواته دوی را پاڅېدل، د خوب نه راویښ شو. هلته بادشاه خدای ته زاري کوي چې د خوب نه راویښ شو څنګه ویې کتل نو څه خوراک یې خوړلی او سیده سر ته پروت و. چې ویې کتل خوراک هم روغ پروت دی، 300 سال کې خوراک روغ پروت دی. زه به بل مثال هم درکم، دا عزیر علیه السلام مخکې قرآن شریف کې ذکر شوی دی. عزیر علیه السلام په لاره تېرېده او داسې روان ویجال ښار پروت و، وی انا یحیی الله هذا بعد موتها، دا به خدای څنګه جمدي کړي. فاماته الله 100 عام، 100 کاله عزیر علیه السلام خدای پاک ساتې وویستله. او ورسره د انګورو اوبه، د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي. انځر دي، انځر په میوو کې ډېره زر څښا کېږي. 100 کاله پس چې سترګې وغړولې د انګورو اوبه هم تازه دي. وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، قرآن شریف کې الله وایي هغه خوراک چې زر څښا کېږي چې انځر دي هغسې محفوظ دي، هغه د انګورو اوبه چې ډېر زر څښا کېږي هغه مقسې محفوظ پراته. دا هر څه خو د الله په اختیار کې دي که نه. دا څښاوالې ولې راځي؟ د جراثیمو د ذریعې نه او د آب و هوا د ذریعې نه او د حرارت او د برودت د وجې نه، او دا هر سره چا په لاس کې دي؟ د الله په لاس کې دي. جنت کې یو شی نه څښا کېږي. زه کله کله یو مثال ورکوم. زیم دا ماشوم د مور په ګېډه کې دننه په څومره ګندګۍ کې پروت دی او په اوبو کې ډوب پروت دی، په اوبو کې ډوبه، لیکن دا ماشوم نه څښا کېږي. عقل خو چې څښا دي شي. او مخصوص ټمپریچر دا د مور په دې ګېډه که ته وایې چې دا څنګه په دې څنګه دی پویو، د مور په ګېډه کې دا ماشوم پروت دی، هغه مخصوص ټمپریچر غواړي. په ژمي کې ورته الله هغه ټمپریچر رسوي، اوړي کې هم ورته رسوي. چا داسې وکړل چې ورېږه په اوړي کې به د ماشوم د مور د خېټې ته به بوزې وو، هسې نه دننه ماشوم مړ نه شي، حرارت زیات نشي. او په ژمي کې به د خېټې ته هیټر ایږدو، هسې نه یخني پې زیاته شي ماشوم مړ نه شي. او هغه مخصوص اکسیجن او ته خدای رسوي، او هغه غلط ګیس اته خدای وباسي کاربن ډای اکساید. ماشوم خوراک ته هغې ته خامخا رسېږي. نه دغه ځای کې وجود دقسې خاموش پروت دی، نوکان جوړېږي، ویخته جوړېږي په سر باندې، اډوکې جوړېږي او په اوبو کې ډوب پروت دی ماشوم، او جمدی پروت دی. کم خدای چې دا کار کوي دا هلکان په دا 300 کاله ساتلی شي که نه شي ساتلی؟ یو قادیانی و، زمونږ یو عالم سره بحث و مناظره وه. نو قادیانی دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی. دې میرزا غلام محمد قادیانی ته مسیح وایي.
وی تاسو خو وایئ چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی وی ستاسو خو دا عقیده ده چې په اسمان کې نه بول شته واړه او نه لوی بالکل وی دا عیسی علیه السلام هلته اودسماتې کوم ځای کوي نه مولانا صاحب ورته وی د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې دي وی 9 میاشتې وی مور ګېډه کې د غول کوم ځای کول هغه کموډو ښایه که نه چې کوم ځای پې ته ناست وی او واړه بول چې د کول هغه ځای راته وښایه شابه ډېران وښایه چې د مور ګېډه کې دې پکې متیازې کولې وی الله راله بندوبست کړی نو د خبیث بچی چې تا له دلته بندوبست کولی شي هغه هلته نشي کولی دا اسباب د چا په لاس کې دي اور یو سبب د سوځېدو دی دا خو منې که نه لیکن ابراهیم علیه السلام چې ورپرې وسوځوي نه اوبه د غر کېدو سبب دی لیکن موسی علیه السلام څخه خپل قومه پې خدای پاک راپورې باسه که نه دا موږ ته الله مثالونه ښیي جناب نو دی یو چې راویښ شو خوراک هم پروت دی دا یو ورته وی چې لکه څونه ټیم به زمونږ د خوب شوي رو رو خبرې کوه بر څوک ونري د قیانوس دی څونه یره ممکن ده چې یو شپه به مونږ خوب کړي یو شپه به ابل ورته وی یره الله اعلم الله ته پته ده چې څومره ټیم به قرآن شریف کې الله وی یو وی چې یو شپه بل وی الله ته پته ده دا دویم ټیک وی چې الله ته پته ده د یو ته وی داسې کار وکړه جامې دې بدلې کا دا زړې جامې واچوه او خفیه پټ لاړ شه ښار ته د قیانوس او د هغه پوج پولیس څوک در باندې خبر نشي او طعام به راوړې خو ایهم اسکا طعام پاکیزه طعام حلال حرام خوراک را پسې راونړی هلکه څوک مونه ویني جامې بدلې که بیس بدل کې جامې بدلې که پټ غوندې وځه ډېره ښه جامې بدلې کړې او دا یو کس تاسو هلکه دلته بار رونه دی ښه خبرې هم په زور ونه کې غلې غوندې ووته چې ووت داسې پټ پټ ځي پټ پټ ځي په ښار ورننوځي او 300 کاله 9 میاشتې د پاسه قار نقشه خو به ده که د ټول چې په یو دروازه څنګه د ښار ورغی د دې ښارونو به دروازې وې لکه څنګه چې زموږ د پېښور په خوا دروازې وې ما اورېدلي چې دا دروازې به د شپې ماښام بندولې او سهار به یې کلاول چې به دروازې ته وکتل بره یې لیکلي لا اله الا الله عیسی روح الله هلکه دا څنګه چل دی دې دروازه باندې خو بوت ولاړو دا خو بوت نشته دا څه دي غلې غوندې لار مې جوړ خطا کړې ده بلې دروازې له ورغی چې ویې کتل په هغې م لا اله الا الله لیکلې شوي دي هلکه دا خو زمونږ همغه ښار دی که نه یو خوا بل خوا ګوري بل ښار به نو بل خو نشته اوس هاتیا ته خو خپله علاقه معلومه ده څه څه مسله ده زه جوړ خوب وینمه دا بالکل تفسیر مظهري تفسیر قرطبي او مختلفو مفسرینو لیکلي او مورخینو هم لیکلي هلکه خو درېږه لږ زور ورکومه چې ویښې م کودېمه ښه ویښې م کودېم یاره ویښې یم نو دا خو هغه ښار نه دی دا څه مسله ده نو په دې بله ورېږه دننه به ورشو چې دننه ورغې اوس دې پټ پټ ورو پټ پټ کېږي څوک مې ونه پېژني چې ګوري هلکه دا خلک خو ټول بدل دی هلکه دا جومات څه کوي ګرجا هلته خلک خبرې کوي د عیسی علیه السلام نوم اخلي یلکه عیسی علیه السلام دا خلک څنګه پېژني ته خو چې موږ پرون تلو نو نه چې عیسی علیه السلام پېژنده نه دلته ګرجه وه او نه دا کلمه وه او نه دا ښار داسې و خو دا څه مسله ده یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شوی دی دماغ مې کار نه کوي خیر په دې کشمکش کې دی را کار څه چې دي ملګرو ته به دا ناشنا قصه کوم خو چې څه ډوډۍ خولې یو دوکاندار ته ورغی چې دوکاندار له ورغی هوټل والا نه ډوډۍ اخلي هغه ته هغه پیسه راواغېسته روپۍ هغه یې ورکړه ویې دا واخله او مال ډوډۍ راکړه هغه چې روپۍ ته وکتل ښه خزانه دې مونتې ده که غلا دې کړې ده روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده که نه بدلې شوي دي اوس لکه زمونږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې څوک راوباسي ایوب خان د ده ورغه روپۍ نوټ چې اوس دې راوویسته او دوکاندار له دې ورکړه اب په ټکه وایي چې خزانه دې مونتې ده دا خو زړې روپۍ دي دا خو نه چلېږي چې ویې کتل یې لکه دا خو زړه چې ته خزانې مونتې ده هغه بل ته خولې ده بل ته خولې بل هلکه دا سړي اغلا کړې ده او یا خزانه مونتې ده سړی ګرفته سړی کلک د مټې خزانه دې کوم ځای مونتې جی خزانه مې نه ده مونتې ماله ډوډۍ راکې وږې ما او ماله ډوډۍ راکې نه نه تا خزانه مونتې یا دې غلا کړې ده پیسې راوباسه زه یې ښایه ګنې بادشاه ته دې پیش کوم یا خدایه اوس د قیانوس ته مې پیش نه کړي دا څه په غم واوړېدم نه جي نه نه ما خزانه نه نه دا دروغ وایي خزانه کوم ده او پلار که مې خبر شو پلار مې قبر کې پروت دی تره که مې خبر شو رونه که مې خبر شو وی به چې تا غلا کړې ده دا څه په لانجه به وړېدو یو نه نیسي بل نه نیسي
دیم غریب ځان ته حیران دی. څوک وایي لکه ګورې خبره پټی درنه خزانې منتره خو حل نه وایي. څوک وایي ځان یې د قسته لیونی کړی دی، دا خبرې ګډې وډې کوي چې پلار مې دی ورور مې دی او تر کم دی نوم دی خایا پلانکې مې نوم دی پلانکې مې پلار دی پلانکې محله کې اوسېږي. روغې که لیونی پلانکې محله کې دی پلار دی په دغه محله کې کم ځای اوسېږي. دی ځان د قسته لیونی کوي. سړی یې ونیوه وینیوه بویه ته او خلک هم ورپسې دی. هله ګوله جلوس دی چې پاګل دی، څوک یې لیونی څوک یې خزانې منتره څوک یې ګرې وړې وایي. سړی یې نیغ بوتلی دی او بادشاه ته تورتوس بادشاه ته ور مخامخ کړی او بادشاه دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته لاسونه نیولي دي. الله داسې یو نښه راپېښه کړي چې زما دا قوم د مرګ نه واپس جمدي کېدل نه مني، خدای چې ویې مني. دی پې ور دننه کړ. وایي بادشاه سلامت یو غلم نیولی دی او دی اوس رپېږي چې دا خو هغه بادشاه هم نه دی، د قیانوس خدا نه دی، دا بادشاه څه شو؟ بل بادشاه د کمې راغی چې ور مخامخ یې کړ. ورته یې وایي چې ستا څه نوم دی؟ وی زما نوم دی مکسل مینا. بادشاه سوچ کې پریوت. هلکه ورشه هغه فایل راوباسه. بادشاه سره خو فایل پروت دی، تخته راوباسه. تخته یې وکتله او پېښ شوم. هلکه به تاسو غلی شئ ما سره وپېژنم. څه نوم دی دی؟ مکسل مینا. پلار دې څه نوم دی؟ فلانکې. د کوم کلي؟ د فلانکې کلي. بس پرېږدې د سړي ټیک وایي. وی دا هغه هلکان دي چې 309 سال مخکې روک شوي دي. دا یو پکې پیدا شو. هغه وی 309 سال مخکې نه دي، بیګا تلي یو په غار کې وده یو. بیګا خبره دې وروستو ده، بیګا سره بیګا تللی دی، ټول ښار بدل دی. د کوم بادشاهي و بیګا؟ وی د دقیانوس. پته خو لګي که نه چې جنا بادشاهي کله تېره شوې ده او د هغه نه مخکې د چا بادشاهي وه. خلکو ته خو دقیانوس نه معلوم. وی ټیک وی دقیانوس بادشاهي 309 سال مخکې تېره شوې ده. ته ټیک وی. پلار دې څه نوم دی؟ پلان کې. قوم قبیله تختې راویسته، فایل راوت، فایل کې هر څه لیکلي شوي وو. دا هغه اشتهاري مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاه ورپسې اشتهار کړی دی. خزانه کې هر څه لیکلي دي. وروره ټیک وی کېنه. بادشاه نه ولې تختې دی؟ د قیانوس نه. هغه مشرک و، بوتانو عبادت یې کو. وی الحمدلله اوس داسې بادشاه له راغلی چې الله یو منو. عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منو. سړی مطمئن شو. دې سوچ کې دی اوهو 309 سال مونږ خوب کړی دی. بادشاه قوم ته ووایي راځئ اوس ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وښوله. دا خلک الله وده ساتلي دي 309 سال او خدای پاک واپس روح کړل. دقه رنګې به پروردګار مونږ مړه کړي او د قیامت پر ورځ به هم خدای پاک راوچت کړي. د مکې مشرکانو به دام وي. نبی علیہ السلام له یو کافر راغی او یې داسې دغه یې راواغېسته زوړه ډوکې او په دې ګوتو یې داسې ورجو. ویې ته څه وایې چې دا به واپس جمدي کېږي؟ نبی علیہ السلام ورته وی او دا به واپس جمدي کېږي. اذا كنا عظاما وترابا أئنا لفي خلق جديد او آباؤنا الاولون. دا به واپس جمدي کېږي؟ الله وی بالکل ته به هم جمدي کېږي واپس. تا دا پلار و مور به واپس جمدي کېږي چې کوم ذات د نیست نه د نش نه شته ته انسان راوستی شي او د یو نطفې نه د یو رکوټې چینجي نه خشته انسان جوړولی شي، نو چې دا کومه ډانچه چوره ده غوښه پې نشته صرف هډوکي دي، هغې نه واپس جمدی کولی شي که نه شي جمدی کولی؟ الله په دې قادر. ځای چې ځو تماشه ووینو، د ملګري ووینو، دې ته مخکې د بادشاه وزیران ورپسې دي غار له رالل. وی تاسو داسې وکړئ تاسو په دې غار یکدم مور دی، ملګري به مې ویریږي. وی به چې دا خو د قیانوس راغی، زه ورځم چې لا ولې پوه کم. وی ډېره ښه ده. دی په غار وردن نه شو. ملګرو ته یې وی چې یروره څونه موده به وی یو شپه. څونه موده به یا بل وی سر وی 309 سال هم نیکبختو خوب کړی دی. اسینګه ټوله قصه یې ورته وکړه. بادشاه راغلی سره د وزیرانو او بادشاه مسلمان دی، وزیران مسلمانان دي، ګرجې جوړې دي، د الله عبادت پکې کېږي. دی راووتل واپس راغلل. چې راووتل د ټولو سره ملاقات وشو، د بادشاه د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاه ته ووایي چې باس دا مهرباني وکړې مونږ به راځو تاسو له، خو تاسو مونږ پرېږدئ خپل غار ته. دی کې مونږ 309 سال پاتې شو. الله دلته په مونږ د خپلو رحمتونو انتها کړې ده. دلته د الله نه یې غوښتې دا وه، الله نه وایي ربنا آتنا من لدنک رحمتا
دغه غار ته چې کله ننوتل د الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. خدایا منګه باندې رحمت نازل کړي او زمونږ په دې لاره کې پروردګاره مونږ ته سلوک هدایت او نیغه لار نصیب کړي. نو د مونږ هغه دعا خدای قبوله کړه. مونږ به دې غار ته ننوځی به هم دی بیا به راځو درله. هغې غار ته چې څنګه ننوتل پروردګار ته سا وایستله، فوراً په الله خوب راوسته او پروردګار ته سا وایستله. الله مړه کړل چې بادشاه سره د کارنده او تاسو ورشئ سړي خو رانوتل، سړي پراته دي مړه پراته دي. نو بادشاه هلته بیا جومات جوړ کړی دی، په هغه ځای باندې جومات یې جوړ کړی دی. اوس دا غار کوم ځای کې دی؟ نو دا علماء پکې لوی اختلاف. الله خو یقین پته نه لګي، الله ته پته لګي. څوک وایي چې پروم کې یو غار دی، پروم کې او هغې کې یو غار دی. تفسیر قرطبي لیکلی دی په هغې کې د 21 سړو ډانچې پرتې دي. تفسیر قرطبي لیکلی دی او دا امام قرطبي دا د غرناطې ښار سره تعلق لري. اندلس کې غرناطه یو ښار دی. دا تفسیر امام قرطبي د هغې کلي سره تعلق لري. نو دی پخپله لیکي چې ما پخپله لیدلی دي چې د 21 کسانو لاشونه پراته دي. څنګه لاشونه؟ داسې ډانچه چې د غوښې هډوکي د ټولو سره یو شانتي وي، هم غوښه شته هم هډوکي شته، او بعضې داسې ډانچې دي چې غوښه پې نشته او صرف هډوکي دي. خو دې یقین نه کوي، وی اسپتن لګي چې دا څوک دی. غارم شته، د جومات آثار هم شته، ممکن ده چې دا هغه کسان وي. نور حقیقت نه رب العالمین خبر دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې د حضرت معاویه رضی الله عنه سره یو جهاد لاړم، وی چې لاړم نو وی خلکو چې دلته کې یو غار دی او په هغې کې اصحاب کهف دي. نو حضرت معاویه صاحب وی چې وردننه کېږو چې تماشا وکړو چې څنګه دي. وی ما ورته ووی چې نه مه وردننه کېږه، ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي، الله قرآن شریف کې فرمایي چې وتحسبهم ایقاظا وهم رقود. ته پې ګمان به دا کوې چې دا ویښ دي، داسې پراته دي او د وده دي. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وی زه ښي او ګس طرف ته اړم راړم. وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید، او سپی د غار په درشل باندې څنګلې خورې کړي دي پروت دی. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. که ورلې کنه نو د یارې نه به دې زړه ډک شي، به پتې راوتښتې. نو الله قرآن شریف کې داسې وی نو مه ور نشي ورتلی، که ورلې روب به در باندې راشي. حضرت معاویه صاحب نه ابن عباس خامخا څوک وردننه کوم چې پته ولګي. نو یو څو کسان یې وردننه کړل. نو چې وردننه یې کړل نو خدای یو سیلی راوسته. داسې سیلی په دې غار کې دننه راله چې دې ته واپس راوتل، راوتښتېدل. دا د ابن عباس رضی الله عنه رایه ده. شام کې یو غار دی، شام کې په هغې غار کې دننه د مړو لاشونه پراته دي او د سپي لاشه مو سره شته. لیکن ما ته چې څونه پورې اندازه ده نو څونه اندازه ده نو په اردن کې د عمان سره خوا کې یو غار شته، اردن کې. او ما ته مخکې ورته کې یو قاري صاحب په خپله خبره وکړو، زه د حسن قیرت مقابلې ته تللی وم اردن ته. نو هغې غار ته زه په خپله ورغلی یم. نو په غار کې دننه لاشونه پراته دي او دا غار دوی سی دی، نیم یو طرف ته دی نیم بل طرف ته دی. نو په هغې کې هم څه لاشونه پراته دي. او دا غار دا اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا په 1963 کې خدای شوې ده. نو هغې کې دا پیدا شوې ده. بهر کیف کوم بادشاه چې مسلمانو د هغه نوم دی، دا نومونه یې عجیبه غوندې دي، بیدوسیس بادشاه. او د دوی نومونه چې کوم دي نو نومونو کې اختلاف شته، خو معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب لیکلی دي مکسلمینا، یملیخا، مرتونس، سنونس، ستارینونس او زونواس او کیس توتویونس. دا نومونه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ما ته نه یادېدل، ځکه مې تاسو ته دغه دا نومونه هغه لیکلي. دوی شمار الله ته معلوم دی، د شمار ذکر نشته. خو دا مفتی شفیع صاحب چې کوم لیکلي دي نو د دې نه دا معلومیږي چې دا د 7 کسانو نومونه لیکلي دي. چا د 7 لیکلي دي، چا 9 کسانو نومونه دي. قرآن شریف کې الله وایي الله اعلم بعدتهم. قرآن شریف کې الله وایي
چې د الله د دوی په شمیر باندې خبر دی چې دا څومره دي او څومره نه دي. نو دا واقعه ده چې الله تعالی په دې صورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه هغې ته بیان کړه. او دویمه واقعه ورته د دغه بیان کړه، دویمه واقعه ورته د دغه بیان کړه ذوالقرنین. او درېمې ورته د روح متعلق جواب ورکړه، لیکن هغه سپیرو بیا هم هغې د پاسه انکار وکړه. سپیره خلک بیا هم سپیره وي. بهر کیف دا خو ما وخت ختم دی تقریبا. حافظ صاحب چې دی زمونږ مولانا حسین علی جان صاحب د ده مونږ سره محبت دی، دله خدای ډېر ښکلی علم ورکړی دی او تاسو ته ترجمه کوي او مونږ سره مینه ده. نو کله کله په دې ثواب کې مونږ هم دې شریکوي او تاسو هم شریکوي. زه خو ډېر خوشحاله شوم چې دومره ګڼ تعداد کې تاسو کېناستلې